أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سورہ مائده ده آیات نمبر 2 اتیا. د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دا دی چې مخکې آیاتونو کې هم د اهل کتابو یادونه وسول، دا غوی د قبیح صفاتونو یادونه وسول، او د هغو د مشرکانو سره او یا کافرانو سره د دوستی په ارتباط یادونه وسول. دلته بیا د دې اهل کتابو د مسلمانانو سره د عداوت په ارتباط یادونه کوي چې د مسلمانانو سره څومره زیات عداوت او دشمنی ده. چونکه قرآن کریم د الله تعالی د طرفه نازل شوی کتاب دی، نو د انصاف څخه ډک کتاب دی. ولو که د خپل مخالف یادونه کوي نو هم یې په انصاف کوي. لتجدن اشد الناس عداوة، تب ضرور پیدا کړي اشد الناس سخت د خلقو عداوتن د دشمنی په اعتبار للذین ها کسان لر آمنو چې ایمان اراوړي دي الیهود یهود والذین ها کسان اشرکو چې هغه مشرکان. ولتجدن اقربهم او ضرور به تفیدا کې اقربهم ډیر نږدې په دوی کې مودتن په دوستی کې للذین ها کسان لر آمنو چې ایمان اراوړي الذین ها کسان قالو چې دوی وای انا نصارى موږ نصارای. ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا، ذلك دا ځکه بان منهم چې یقینا د دوی نه بعض قسیسین علما دي ورهبانا او بزرگان دي وانهم لا يستكبرون او دا چې هغوی تکبر نه کوي. د دې آیاتونو په شان نزول کې ابن کثیر رحمت الله علیه او امام قرطبی رحمت الله علیه دا واقعا نقل کړي چې دغه آیاتونو چې را نازل شوي دي دا د حبشه د پاچا او د هغه د ملګرو په ارتباط را نازل شوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په 5 کال باندې د کافرانو د طرفه پر مسلمانانو باندې په مکه کې د شدید ظلم څخه د خلاصون د پار یو څه کسان صحابه کرام حبشه ته ولېږل. حبشه د باچا په ارتباط پیغمبر علیه السلام هغه ته وویل چې تاسو التولاد سي ما اوریدلی دي چې دا د حبشه باچا دا ظلم نه کوي او نه بل څوک ظلم تپریر دي. نو په لومړي قدم کې یو ولس کسان صحابه کرام د مکه مکرمه څخه حبشه ته مهاجر شو چې په هغه کې حضرت عثمان رضی الله عنه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور رقیه رضی الله عنها چې د عثمان رضی الله عنه کوروالا دا ولاد. د دې څو ورسته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو اتیا کسان نور صحابه پرته د شذو څخه چې د جعفر طیار رضی الله عنه په مشرۍ کې و دا التولاد دا حبشه تولال د حبشه پاچا او د حبشه خلکو یې شریفانه استقبال وکړي او دوی ته څونه وای. د مکه مشرکانو او سردارانو یې دا ونزغمل چې دا کسان التف امن سي. نو یې خراش ډیر تحفه را جمع کړي او دو کسان یې برابر کړل، هغه ته دا تحفه په لاس ور کړي او حبشه ته واسطه. نو دوی چې کله حبشه ته ولاړ نو اول یې د حبشه د باچا چې کوم د مجلس خلک او نظامی کسان و د هغه سره ولید چې موږ د دې د فار راغلی یو چې د ازمر د وطن د ازینی کسان راغلی او د خپل پلارو نیکه دین پرې اشي
نو تاسو دا مشتبصر واخلئ د دې دپاره چې د حبشې د باچا سره موږ ملاقات کوو تاسو به هلته زموږ تایید وکړئ نو هغوی ته یې په رشوت کې څه شیان ورکړه هغو سره وکې کړه چې سیدي خبره به د هغسې نو دا کسان چې کله باچا ته دننه ورغلل د حبشې باچا ته وویله چې زموږ بعضې بېلارې سوي کسان العیاذ بالله دا دلته راغلي دي او دې د خپل پلار او نیکه دین پرېښي او خپل قوم یې په اختلاف کې اچولی د خپل قوم اتحاد او اتفاق یې مات کړي نو هغه ورته وویل چې زه خو بلا تحقیق خبر نسم منلی زه به داسې وکړم خلک به را وغواړم د هغوی څه به پوښتنه وکړم نو د حبشې پاچا دا مسلمانان را وغوښته حضرت جعفر رضی الله عنه یې امیر نو جعفر رضی الله عنه چې ورته راغلی د حبشې پاچا پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو څنګه راغلي یاست نو یو ډېر عجیبه خطبه یې ورته ویلې ده ډېره اوږده او د اسلام ټوله نقشه یې ورته پیش کړې جعفر رضی الله عنه ورته ویل چې موږ په زنا مبتلا وو پر کعبه مو لڅ طوافونه کول د یو خدای پر ځای مو 360 خدایان په کعبه کې دننه درولي وه او یو بل مو قتلوله زموږ هر قوي به پر مظلوم باندې ظلم کاوه په موږ کې دا ظلمونه وه وسیله رحمي نه وه قتل و قتال الله سبحانه وتعالی دا پیغمبر راواستاو موږ په هغه ایمان راوړ نور معبودان مو پرېښودل یوازې مو د الله تعالی عبادت شروع کړي او لمونځ مو شروع کړي رښتیا ویل مو شروع کړه د حرامو مو ځان وساتئ د مظلوم دفاع مو وکړه زموږ د دغو اعمالو په وجه قوم په موږ باندې را وغورځېدي او دا دی چې موږ اوس دلته هم نه پرېږدي موږ تعقیبوي د حبشې پاچا ورته ویل چې تاسو خو یقیني مظلوم خلک یاست او ستاسو پیغمبر چې کوم صفات یې تاسو بیان کړاست دا هو بهو د عیسی علیه السلام صفات دي نو دا د حبشې پاچا نصرانی و نو یې دوی ته وویل چې هېڅکله دا خلک په لاس نه درکوم او نه د دوی په مقابله کې د چا خبره منه تحفې یم ټوله ورد کړې دوی یې پسې واخیست دوی چې راووتل نو د ځان سره سوچ وکړي چې دا مسلمانانو په خلاف خو موږ کامیابه نه سو نو ترتیب دا جوړ کړي چې نجاشي ته دا خبره وکړي چې دوی د مریم علیه السلام په باره کې خراب عقیده لري نو هغه ته چې راپور ورکړي هغه بیا مسلمانان راوغوښته جعفر رضی الله عنه ته ویل چې ستا د پیغمبر څه عقیده ده د مریم علیه السلام په باره کې نو هغه ورته ویل چې زموږ دا عقیده ده چې دا د الله تعالی یو نیکه صالحه بنده وه او عیسی علیه السلام د هغې زوی دی الله تعالی په خپل قدرت پیدا کړي هغه د الله تعالی بنده دی د الله تعالی زوی نه دی د الله تعالی رسول او د الله تعالی د طرفه مختاره پیغمبر دی نو د ورته ویل چې دا دواړې خبرې د یوې تاخچې څخه راوځي یعنی د عیسی علیه السلام هم دغه عقیده وه لکه دا ستاسو د پیغمبر چې دا عقیده نو بیا یې ډېر زیات وژړل خپل علما یې هم کښېنولي وه او دوی ته یې ویل چې تاسو نور د دې اوسېږئ کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړي الله سبحانه وتعالی فتوحات راوستل او مسلمانان مطمئن سوه نو د حبشې مسلمانانو هم مدینې منورې ته هجرت راوکړي چې دا تقریبا د هجرت 6 کال او یا 5 کال دغه زمانه نو نجاشي خپل 80 کس علما او د دوی مشایخ دا د صحابه کرامو سره ملګري کړ او راله مدینه منورې ته چې راغلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کښېنسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته سورت یاسین تلاوت کړي دوی چې سورت یاسین اورېدی تر سترګو یې اوښکې بهېدلې تر پایه پورې اخر یې دلته ایمان راوړي او په صحیح طریقه ایمان راوړي پیغمبر علیه السلام چې د دوی لباس ته وکتل ډېر درویشانه او غریبانه لباس یې اغوستی پیغمبر علیه السلام دوی خوښ کړله او دوی ولاړله حبشې ته نجاشي ته یې وویل نجاشي ورې ایمان راوړي او د ده سره چې کوم خلک د ده په
پاچهي کې حکومت کې وهغه ایمان را داغه څورسته نجاشي خپل زوی ته د ځینو نور علماو سره یو ځای یو خط ورکي او په دې خط کې د خپل ایمان اظهار وکي او دا یو جماعت یې راواستوي مدینه منوره سوی اتفاق پر لارې په دریاب کې کشتي غرق شوه خلک چې راتلله د زوی سره هغه ټول هلته غرق شوه هغه د دنیا سولا نو نجاشي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ذات باندې ایمان راوړی او پر رسالت باندې او په غیاب کې بیا نجاشي په خپل علاقه کې د مسلمانانو د پاره انتهایی زیات امداد کاو ام حبیبه چې د ابو سفیان لور و د دې خاوند هم په دې هجرت کې د مکې څخه لري د هغه خاوند هغه په حبشه کې مرتد شو او بیا العیاذ بالله په هغه حالت کې وفات شو نو دا ام حبیبه رضی الله عنها یو خو مهاجر و بل خاوند ولاړی نو یوازې پاتې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه خاطر باندې هغه ته د نکاح پیغام واسطه چې پیغمبر علیه السلام د هغه سره نکاح وکړي نو نجاشي د پیغمبر علیه السلام د طرفه څخه مرکه واسطه او هغه د پیغمبر علیه السلام سره د خپل نکاح یعنی خوشي وشودل بیا نجاشي د خپل طرفه څخه 4000 دینار په مہر کې ورکړ او دا نجاشي د پیغمبر علیه السلام سره وکړ دغه آیاتونو کې را روان خبره د نجاشي او د هغه د اساقفو او د هغه د علماو یادې خو د قران کریم آیاتونه که په خاصه موقع نازل شوي حکم عام دي نو ترجمه ته تاسو غوښونی سي لتجدن اشد الناس عداوه او پدا غیر مسلمانانو کې به تفیدا کې اشد الناس سخت خلقو عداوتن فدشمنی کی للذین آکسان لرا آمنو چه ایمان اراوڑی دی الیهود یهود والذین آکسان اشرکو چاوی مشرکان دی یعنی د مسلمانانو سره و سخت عداوت او سخت دشمنی دا یهود او مشرکان کی ځکه اوی د مسلمانانو سره د همیشه د پار انتهایی سخت مقابله کړي تفسیر ابن کثیر ځینی احادیث را نقل کړي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو يهودي د مسلمان سره نه تیریږي مگر د دې يهودي دا قصد چې دا مسلمان به وجنه دا د يهودانو طبيعت او مزاج دي او د مشرکانو هم دا هغه مزاج او طبيعت دي البته د مشرکانو يهودانو تر مابین لږ فرق شته يهودان د زید او عناد په وجه د مسلمانانو مقابله کوي او مشرکان د جهالت د وجې څخه کله چې د جهالت پرده د دوی د سترګو پورته سي نو بیا ایمان ته داخلي همدا وجه و چې عنادي انسان ته هدایت نکېږي او جاهل انسان چې کله په حق پوسي هغه ته هدایت کېږي نو مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوسېدي او په يهودانو کې د ګوتو پشمار څو کسانو ایمان راوړ چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او ځینې نور کسان لیکن کله چې مکه فتح حاصل او د مکه مشرکانو ته د اسلام حقانیت معلوم سو نو بیا په ډلو ډلو په اسلام کې داخل شو نو د يهودانو طبيعت دا چې د مسلمان څنګه تیریږي دا یک نظر او فکر دی چې دا مسلمان باید قتل کړي للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا او هغه کسان چې مشرکان دي او په دې غیر مسلمانانو کې بولتجدن اقربهم موده خامخابت فیدا کې اقربهم ډیر نږدې په دوی کې مودتن په دوستی کې په نسبت تر دې يهودانو للذین کسان لرا امنو چې ایمان اراوړي دي الذین کسان قالوا چاوی وای ان نصارى مجنصارایو یعنی د مسلمانانو سره په نسبت تر يهودانو به د نصارا او دشمنی کم وي د دې معنا دا نه ده چې نصارا د مسلمانانو سره دشمنی نه کوي بلکې دواړه د مسلمانانو دشمنان دي او دواړه بد دي البته د يهودو بدی د دوی تر بدی زیاته او د دوی بدی په نسبت تر هغه کم ده د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی د چا سره دشمنی نه کوي
چنانچه ابو بکر جساس رحمت الله علیه لیکلی دي چې ځینې خلک د دې دا معنا اخی چې گواکي اهل کتابو کې نصارا دا د مسلمانانو سره دښمنی نه کوي او مسلمانانو ته د دوی سره دوستی کول پکار وای د دې آیاتو څخه دا معنا اخیستل حماقت او جهالت دي او انتهایی غلط استدلال او وی تلاسر کول غلط کار ځکه وجه دا وایي چې دا قران کریم چې مدح د کوم اهل کتابو کې د نصاراو کړي ده چې هغه شبللی هغه مطلق نصارا شنه دي بلکې هغه نصارا شبللی دي چې هغه په دوی کې قسیسین دي علما دي او هغه شبللی دي چې هغه په دوی کې درویشان دي چې په خپل عبادت خانو کې ناس نه راوځي او هغه شبللی دي چې متکبران دي ټول شنه دي چنانچه تفسیر مظهری د معالم التنزیل په حواله باندې را نقل کړي چې زموږ په وسنی عصر کې خود د يهودو سره بالکل د عیسویان برابر ځکه اکثر عیسویان اوس پر خپل عیسویت لاندې دي پاتې شوي او مسلمانانو باندې چې نن په نړۍ کې څومره مشکلات راغلي دي دا د عیسویانو د طرف راغلي امریکا چې د ټول عالمي کفر رهبری کوي او د صلیب د پاره جګړه مخته بیایي په ټول اسلامي نړۍ باندې د اور تنور دغه عیسوي امریکا ګرم کړي چې په دنیا کې د يهودو امداد او کومک هم دغه عیسویان کوي او د هر کافر او هر باطل ډلې امداد او کومک کوي او د اسلام بخکنی ته ش مضبوط پلان بسته کړي دا یوازې امریکایان او د هغوی مزدوران کوي چې د مسلمانانو قتل د مسلمانانو د شارونو نړول د مسلمانانو به عزتی د هغوی اقتصاد ختمول هغوی کې اسلامی شاعر او تسبکاوي کول دا د دوی تر ټولو هغه مهم او اعظم پروګرام دی او دا عیسویان مختبیایي دا يهودان مختنبیایي نو د دې څخه دا استنباط کول چې گواکې د يهودانو سره خو دوستی نه پکار او د عیسویانو سره بنو سړی دوستی کوي دا مطلب جن اخستل غلطه ده تفسیر مظهری او ابو بکر جساس رحمه الله پر دې باندې شدید رد کړي ولا تجدن اقربهم موده او خامخا وتفیدا کې فدا غیر مؤمنانو کې اقربهم ډیر نږدې په دوی کې مودتن په دوستی کې للذین اغه کسان لرا امنو چې ایمان راوړی دي الذین اغه کسان قالو چاوی وای ان نصارا مجنصارا یعنی ورسته بیا ایمان امر وړي وی لکه د حبشه پاچا ذالک بان منهم قسیسین ورهبان وانهم لا یستكبرون ذالک دا د دوستی نږدېوالی چې دوی تر نور په دوستی کې قریب ترین دي او عداوت کې څه کم دي تر انور د دې وجه دا بان منهم یقینا د دین قسیسین علما و رهبان او درویشان وانهم لا یستكبرون او دا چاغوی تکبر نکاو یعنی دا نصارا چې د مسلمانانو سره په دشمنی کې کم دي وجه اراده چې په دوی کې علما او په دوی کې دا درویشان او راهبان عبادت گزارو وانهم لا یستكبرون او دا چې تکبر یې نه کا په مشرکانو کې تکبر موجود او په يهودو کې تکبر موجود او تکبر د حق مقابله ته ویل کیږي او په دوی کې دا کسان و نو کله چې په یو ټولنه کې علما ډیری او حق پرست علما ډیری او دا غرنګ تقوادار شیخان بخشي کی نو پر عوام خلکو هم د دوی اثر لوي نو بیا د عوام خلکم اکثر اصلاح ولو که حق ته عقیده نه یې شي خو بیا هم په دوی کې کمزوري دومره ډیر نه لکه په مشرکانو يهودانو کې بنیادی وجه ده نو د دې معنا دا نسول چې ګواکې هر عیسوي د مسلمان دوست کېدای بلکې مسلمانانو سره چې زیاته دشمنی نه لري یعنی دشمنی خو لري هم يهودي لري هم عیسوي لري خو د عیسوي دشمنی په نسبت يهودي ته کم دا بسړی نه وایي چې پلانې ته پلانې شدي د دې معنا خدا سره چې دواړه شدي یو ترابل شد
یا کله چې دوه بدان وي دا به وایي چې د دې بدی تر هغه کم بد خو دواړه دي بعضې به دا وایي چې د دې بدی په نسبت هغه ته کمه ځینې کسان د اسلام د دشمنانو په ارتباط دا وایي پلانی تر پلانی شو یو لا ښه نه دي بلکې دا به وایي چې پلانی تر پلانی ډېر بد دي باره به د دواړو بدي ثابته سي دا یوه د به زیادت پکښې راسي په دې خبرو کې احتیاط کول پکار دي داسې نه وي چې سړي د کافرانو یا د هغوی د مزدورانو مدحه کړي ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون او دا چې تکبر یې نه کاوه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلي دي چې د دې آیات څخه دا خبره وفهمېدله چې په یو ټولنه کې په یو قوم کې اصلي روح د هغه قوم هغه حق پرست مشایخ او علما دي که په یوه ټولنه کې خدای پرسته علما ډېر وه او په یو ټولنه کې حق پرسته مشایخ ډېر وه پر هغه ټولنه د الله تعالی عذاب نه راځي او په هغه ټولنه کې الله تعالی بېدیني نه عاموي او هر کله چې په یو ټولنه کې حق پرست علما ختم سي نو په هغوی کې بېدیني خپرېږي او دا یقیني ده دا د الله تعالی د دې اهل کتابو کې د عیسویانو یادونه هم دا کړې ده چې په دوی کې دغه علما وه چې د حق مقابله یې دومره ډېره نه کول لکه یهودان چې کول او په دوی کې دا درویشان او بل دا تکبر ورو پکښې نو ځکه علما د هرې ټولنې د حفاظت اصلي روح دی چې د دوی د تقوا په خاطر باندې پر ټولنه د الله تعالی عذاب نه راځي او دا تجربه ده په کومو علاقو کې چې علما ډېري په هغو علاقو کې دین پاتې وي په خلکو کې عقیده پاتې وي او په خلکو کې دوستی او دینداری پاتې وي کومه علاقه کې چې علما نه بیا هلته په خلکو کې دینداری نه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق دا داغو آیاتو سره مربوط آیاتونه دي چې دوی پیغمبر علیه السلام ته راغله او بیا پیغمبر علیه السلام سورت یاسین ورته تلاوت کی او دوی ژړله الله فرمایي وإذا سمعوا او کله چې واورېدي ما هغه څه انزل إلى الرسول چې ودې پیغمبر ته را نازل سوی و ترى أعينهم ترانو ته ګوري اعینهم دا غوی سترګې تفیضو چې تویوي من الدمع اوشکې مما په سبب د هغه عرفو چې دوی وپېژندي من الحق حق یقولون وایي دوی ربنا ای زموږ رب آمنا موږ ایمان راوړی فاکتبنا بس موږ وشمېره مع الشاهدین د شهادت ورکوونکو سره وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا وتعذر دي مجلر لا نؤمن بالله چې موږ په الله تعالی ایمان نه راوړو وما او پر هغه څه باندې جاءنا چې راغلي دي مجلر من الحق حق ونطمع او څه پېښه د موږ لره چې موږ امید نه لرو ان د دې یدخلنا چې داخل کې موږ ربنا زموږ رب مع القوم الصالحین د صالح قوم سره یعنی دوی چې سورت یاسین واورېدي نو یې د الله تعالی د قدرت دلایل واورېدل تر سترګو یې ډېرې زیاتې اوښکې بهېدلې او حق یې وپېژندي نو یې ایمان راوړي او دا یې ویل چې موږ ته څه راپېښه ده چې ایمان نه راوړو یعنې ولې به ایمان نه راوړو چې حق ښکاره سو او بیا ایمان نه راوړو وإذا سمعوا او کله چې یې واورېدي نو بعضې په هغوی کې چې په آخر کې مسلمانان سول چې کله یې واورېدي ما هغه څه انزل إلى الرسول چې نازل سوی و دغه خاص رسول لره چې پیغمبر علیه السلام دی ترى أعینهم نو ته وینې د هغوی سترګې تفیض من الدمع چې تویوي من الدمع اوښکې یعنې تر سترګو یې اوښکې را روانې وې مما عرفوا من الحق د هغه څه عرفو چې دوی پېژندلي وو من الحق حق مطلب دا چې حق یې واورېدی او متاثر سوله یقولون ویل به یا ربنا ای زموږ رب آمنا موږ ایمان راوړی فاکتبنا مع الشاهدین نو موږ ولیکه یعنې وموږ شمېره مع الشاهدین د شهادت ورکوونکو څخه یعنی ته موږ د هغه صحابو څخه وشمېره چې هغوی د پیغمبر علیه السلام د رسالت او د قرآن د صدق شاهدي ورکړي وما لنا او څه پېښه ده څه عذر دی موږ لره لا نؤمن بالله چې په الله تعالی ایمان نه راوړو
حسب تعلیم د پیغمبر علی السلام د شریعت چې هغه څنګه تعلیم را کړی وما جاءنا او سره پیښه ده چې موږ ایمان نه راوړو په هغه باندې چې راغلي دي موږ لره من الحق حق ونطمع او څه پیښه ده چې موږ امید نه کوو ان د يدخلنا ربنا چې داخل کې موږ رب مع القوم الصالحين د صالح قوم سره یعنی دا امید به موږ کوو چې الله تعالی موږ د صالحانو سره داخل لیکن د صالحانو سره یو ځایوالي شرط دی پر دغه باندې چې کومه صفات صالحانو اختیار کړي دي هغه صفات به دوی اختیار نو صالحانو خو ایمان راوړي نو دوی به ایمان راوړي ځکه بنو بیا دوی هم دا امید او طمع کوي نو الله تعالی پر ذات دوی ایمان راوړي او دا خبره وکړه نو الله تعالی فرمایي چې موږ هم د دوی د ایمان په بدل کې دومره عظیم نعمتونه ورکړه فاصابهم الله بما قالوا نو ورکړل دوی لره الله عز وجل بما په سبب د هغه قالو چې دوی ویل جنات جنتونه ورکړل تجري من تحتها الانهار چې بهيږي من تحتها لاندې ترغه الانهار ولي خالدین فيها دوامدار به دوی فيها په دغه باغونو کې وذالک جزاء المحسنین او دا بدله د المحسنین د نیکانو فاصاب په بدل کې ورکړل هم اغیلر الله اعلی عز وجل بما په سبب د هغه قالو چې دوی اویل سره د اعتقاد یعنی چې دوی د اعتقاد سره اویل چې هغه ایمان راوړي چې ورکړه جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها جنتونه ورکړل چې بهیر لاندې تراغو الانهار ولی یعنی تر محلات لاندې ولی بهیر خالدین فيها د څو ورځو د پاره نه دی بلکې د همیشه د پاره دی او دا قانون یوازې د دوی د پاره نه دی بلکې هر چا چې ایمان راوړي او صالح اعمال وکړل نو هغه محسن دی وذالک جزاء المحسنین دا بدله د نیکان هر چا چې زموږ قانون پر ځای کوي هغه ته دا نعمت ورکو دا یوازې تر دوی خاص نه دی بلکې تر قیامت پورې تمام انسانانو ته دا ورکول کیږي خو چې شرط پر ځای کی ایمان او صالح اعمال ولري لله الحمد چې الله تعالی ایمان را نصیب کړي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم والذین اغکسان کفروا چاوی کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا او مرد آیاتونو تکذیب کړي دي اولئک اصحاب الجحیم اولئک دغ خلق اصحاب الجحیم خاوندان د دوزخ دي نو اوس د شو په مقابله کې بدانم ذکر کړ چې چا زموږ د آیاتونو تکذیب وکي کوپر یو کوي دا به د همیشه د پاره په جهنم کې والذین کسان کفروا چاوی کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او تکذیب کړي دي موږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دغه خاوندان د جهنم دي صدق الله العظیم